السلام علیکم ورحمت الله. محترم مسلمانان ورونو ټول نو اولي خبره ده څومره کسان چې زمونږ د ویډیو پیغام ګوري نو چا چې د ایمان جذبه په زړه کې قرآن سره محبت دي، الله د دین سره محبت دي، الله د رسول سره محبت دي، نو هغه دا ویډیو ډېر مخکې شیر کړي. او دا ویډیو کې یو خاص پیغام دی، هغه دا چې دا کوم هلکان چې تاسو ګورئ دا ماشومان، نو دا په دې قلدرې کلي درګۍ کې دوی په دې کوڅو کې محلاتو کې ګرځېده، قرآن مجیدونه یې مفت ورکول. نو هغه قرآن مجیدونه چې کوم دي هغه د قادیانیانو یو غټ میشن دی چې هغوی په هغې کې تحریف کړی دی قرآن مجیدونو کې، نو په دې باندې خلک ګمراه کوي او دغه دې ماشومان له ورکړي په دې په ذریعه باندې مفت زنانو له او ماشومان له په دې محلاتو کې ورکول او دا دې کسانو ګیر کړي دي. نو تاسو ته دا عرض دی چې دې قرآن مجیدونو نه اجتناب وکړئ، داسې کسان چې بیا مونده نو هغې خلاف کاروایي وکړئ. او بل دا چې دا پیغام مخکې نورو خلکو ته هم ورسوئ او کوم خلک چې داسې ګیر شي نو پکار ده چې یو حفیظ راوستلی شي، یو عالم چې دا قرآن مجیدونه چک کړي چې دا آیا صحیح دي او که نه. نو موږ به د خپل دین دفاع کوو، د خپل قرآن دفاع به کوو او هر ټیم کې به بیدار اوسو، ځکه چې قادیانیان نن سبا ډېر په کثرت سره روان دي او خاص کر په پاکستان کې. او انشاءالله تعالی د دوی دا نافاک عزایم دا به موږ کامیابېدو نه پرېږدو. انشاءالله تعالی موږ به د خپل قرآن حفاظت کوو. د قرآن حفاظت ذمہواري الله تعالی اخیستې ده. الله تعالی قرآن مجید کې فرمایي وقرآن مجید فی لوح محفوظ او ان انزلناه وان له لحافظون. الله تعالی ما قرآن نازل کړی دی او زه د قرآن حفاظت کومه، ذمہواري الله تعالی اخیستې، لیکن موږ تاسو له هم دا فرض جوړیږي چې موږ هم داسې قسمه عزایم چې د خلکو کوم دي هغه ناکام کړو او د خلاف د خپل ایمان مطابق د خپل وس مطابق چې کوم دی هغه اواز اوچت کړو. جزاکم الله. یو پیر بیا د عرض ده چې دا ویډیو مخکې شیر کړئ.